احسان اتي الوزي منی نه منم جی. ولې نه منی؟ نو لاجیک سره سموت نه خوري څنګه ونه؟ ها نو بیا دا ولې منی چې په دوشې چې کم دی د بنجوټ سربر یو غر دی او په هغې کې چې کم دی نو په یو غار کې یو څو ترهګر رابند شوي دي او د هغې نه چار چاپېره پولیس دي او چې وایي څنګه تیاره شوه نو د تیارې نه هغو فایده واغسته او دا هغه ځای نه ووتو. هغه مني او د اتي الوته چې کم دی نو دا نه مني؟ صاحب سے بنجوړ دا واقعه خو دغه خو مې لږ سټډي کړې ده، کیسې پکې شته. ما خو یې چېرته تاسو په پرونۍ واقعې باندې خبره کوئ، پرون چې په منګوره کې په رڼا ورځ باندې کوم دوه پولیس اهلکار قتل شوي دي، ما خو یې تاسو په هغې باندې خبرې کوئ. نو زه خو هغې ته هم وایم اتي الوزي تا اندازه ولګوه په ډک بازار کې رڼا ده، په ډک بازار کې او په داسې بازار کې چې په دې بازار کې څوک چولې خرڅوي، څوک چې کوم دی سبزي خرڅوي، څوک فروټ خرڅوي، څوک رشکې ګرځي او موږ چې ګورو نو دا انټیلیجنس والے دي چا د ځانه لیونی رخ کړی، څوک په پولیسو کې دي، څوک سپیشل برانچ والے دي او ګوره چې لا کم برانچ دی او کم برانچ دی او کم برانچ دی په مقبرو کې دي ونستي او د دې په منځ کې چې کوم دی نو کسان راځي دوه د اسلحې سره چې کوم دی نو دوه پولیس ولي او یو سیکیورټي ګارډ د بینک وشتی کېږي او هغه کسان یوې کوڅې ته ور وننوځي او ورک شي. دا خو اتي والوتو نو. صاحب صاحب مخکې هم داسې واقعات شوي دي یا ذاتي دشمنۍ باندې یا که فرض که ډکیتي هم وي که نه جي، نو هغه مونږ سوات پولیس کامپیټنس پای کې لیدلی دی چې هغه سهار چې داسې واقعه وشي څوک قتل شي، ټارګېټ کیلینګ وشي، مازدیګر ماښام د هغه کس نیولی شوی. په دې کې دا هم یو پوینټ دی چې اوسه پورې په سی سی ټي وي باندې په ملټیپل سی سی ټي وي باندې رالو دوه درې انګله باندې دغه خلک چې دا کیپچر شو اوسه پورې ونه نیولی شو. نو داسې لږ لکه خلک وایي ډي پي او بدل کړي، خو ښکاري هم نه چې څوک ډي پي او شته یا څوک کمیشنر شته، میدان راته خالي لګي جي. نه دې کې بس تا سره لږ اختلاف وکړم، ډي پي او شته هغه لږ ایفرټس هم کوي، ډي آی جي آر پی او چې ورته ویلی کېږي د دې سړي ما تر اوسه پورې مخ نه دی لیدلی. دومره مې لیدلی دی چې په هغه اولنۍ دماکه کې چې کوم دی څه خبرې کولې ما راچن تپوس وکړم دا څوک ته وي دا آر پی او دی یعنې ډي آی جي دی. ما وی ښه دا خو د سره په میدان پته نه لګي. دا کمیشنر دا ډیپټي کمیشنر د دې نه مخکې یو بل ډیپټي کمیشنر جنید نوم یې و، هغه لا خو ایله چې به دې ورته یو پوینټ وي هغې ته به یې ځان څه نه څه به پریزنس پې شو کوو چې یم دا اوسنی ډیپټي کمیشنر هم په نظر نه راځي، کمیشنر هم په نظر نه راځي. ګوره چې دا څنګه خلک دی راشي په دغه یخو یخو دفترو کې کینی یا په یخو ګاډو کې کینی او یو طرف ته منډې وي بل طرف ته منډې وي، پتا باندې بد بدرنټونه به کوي چې ته ورته لاره پرېږدې، په ما باندې به بدرن کوي چې یاره ما ته لاره پرېږده، هغه سایرنې به ولی کېږي. دغه موږ ته پته لګي چې یو افسر روان دی، نور د افسرانو پته نه لګي. ډي پی او د خپل حده پورې کار کوي. دا د چې په هغه شارټ سرکټ باندې ځان لږ بدنام کړی دی او د هغه منا به ایم بي بي اس ته فلم هغه نوم یې اخیستی دی، سرکټ ورته اوس خلک وایي، په دغې ځان لږ بدنام کړی دی. خو یوې بلې ناشونې ته وګوره، ډي پی او صاحب پرون تللی دی او د هغوی سره اول فاتحه خاني او څه چې ورته وایي موږ هغه دوا لاسنیوی کړې ده. بیا یې ورته ویلي چې دوی د بچوړو دا کم چې شهیدان دي زر به ورته شهید ووایو ځکه چې موږ چې د کم قتل چې موږ تپوس نه شو کولی رو ته په سینه باندې د شهید دا بیج ولګو ضرورت ته ما یاره چې دا د شهید فیملی ده چې هغه پلار یې په برید الله سره کوي زما زوی شهید شو. هلکه دا قتل دی یار، دا قتل دی، د قتل تپوس وکړئ. نو هغه هم پرون تللی دی چې دوی د بچوړو به سبقونه او دا ټایپ څیزونه دا خو وروستنۍ خبرې دي، د بچوړی به سبق ووایي هم دا چې چا پیدا کړي دي هغه یې ذموار دی. ډي پی او صاحب آر پی او صاحب خو نه ښکاري که په دې ویډیو د دې په توسط ته آواز ورسي. آر پی او صاحب کم ځای د دې دفتر نه راوځه، مونږ ته د دې دوو کسو یا دا دریم کم د بینک دا غریب کم ګارډ چو د دې درېم واړو موږ له قاتل لکه دا په شهیدانو باندې کار نه کېږي. ته راشه دا مقبره راته وښیم، هر درېیم او څلورم قبر چې کوم دی نو په هغې د مړي کې د شهید کتبه لګېدلې ده. دا شهیدان په دې دونه ډېرو شهیدانو به موږ څه کوو؟ دا کتبې که موږ فرض که په کباړ کې خرڅول شروع کړل نو کېدای شي پاکستان د آی ایم اف ته قرضې دا قرضه پکې پاکستان ختمه کړي. د دې چلونو نور قلارېده پکار دي، موږ له قاتل پکار دی، موږ له د دې لبو څوک چې دا لبې کوي موږ له هغه کس پکار دی. زما خو پوینټ اف ویو دا دی، تاسو په خپله خبره وکړئ، خو زما پوینټ اف ویو دا دی چې وروره د شهیدانو بیجونه مه تقسیموئ، قاتل معلوم کړئ. تاسو ډي پی او ذکر وکړو که نه جي، عموما ډي پی او چې څومره مونږ کتی دی یا د دې نه مخکې یا ان جنرل د سوات چې کوم پولیس دی کرایم په حواله باندې، کرایم کنټرول کولو په حواله باندې افیشینټ دي، هغه مونږ ګورو.
په دې کې صاحب صاحب ما اوازونه اوس اورم چې وایي ډي پی او بدل کوي که نه، نو پولیس چې کوم هیرارکي ده که نه، څنګه تاسو وایي آر پی او دی، بیا مخکې نور هم دي که نه جي، نو ستاسو په خیال د ډي پی او بدلون به څه تبدیلي راولي؟ ځکه چې هغه خو هیرارکي د ډي پی او که دی، خو بیا په دغه هیرارکي کې هغه یو ماتحت افسر دی، د برې نه چې څه راځي هغه به کېږي. دغې ته به څه نظر ګورې دا خلک چې ډي پی او لر کوي او بل څوک راولي؟ دا خو د ډېره ښکلې خبره وکړه، ډي پی او نو آر پی او دې لر کړی شي، ځکه چې ستا خبره غټ افسر خو هغه دی، ذموار خو هغه دی، او دا آر پی او چې لر کولی کېږي دا کمشنر صاحب دلته کې څه کوي که نه، یا دا غونډه انتظامیه به مونږ والو، غونډه انتظامیه په دې کې خو ډي پی او یو وړوکې پرزه ده. بل مونږ به دې ته هم ګورو، ته خو یو ښه خبریال یې په هر څه دې نظر دی، دلته کې خو زما ستا سره نه لګي جو چې څه غویمه کېږي زه به د هغې هغه کړۍ راولم ستا په غاړه کې به یې اچوم، جو چې ستا زما سره نه لګي جو ته به هم کړۍ ګورې زما غاړې ته به یې راچې. د دې ډي پي او سره د سو خلکو نه لګي هم کیدی شي، ځکه زور ټول ډي پي او لزي ورا زور اول د کمشنر له پکار دی، بیا چې کوم دی ډیپټي کمشنر له پکار دی، دلته کې چې کوم دی یو ای ډي سی دی سهیل صاحب، دغه یو کس پکې ښکاري چې دماکه شو نو هم هغه ای ډي سی چې ایډیشنل ډیپټي کمشنر شو کنه، ایډیشنل هغه چې کوم دی نو په هغه ورځ باندې ډیپټي کمشنر نه ښکارېدو، کمشنر نه ښکارېدو، او په هغه دماکه کې چې کوم دی نو هغه یو طرف ته او بل طرف ته منډې والي. دا کار چې کوم دی نو په کار د چول د ټولو نه غټ مشر کمشنر دی وکړي، داسې بیا د پسې ډیپټي کمشنر اډیشنل ای ډي سی چې کوم دی خو ډېر وروستو راځي. دغه شان ستا خبره د ده نه مخکې آی جي پي خیبر پښتونخوا دی، انسپکټر جنرال اف پولیس خیبر پښتونخوا، هغه راغی او هغه د بلازوي ځان له چې کوم دی نو هغه یو قسم له خپله خبرې وکړې او خپل یو پریس کانفرنس وکړو. په هغه پریس کانفرنس کې چې کوم دی نو د ټولو خلکو له دا سترګې د قصې په لاس کې ورکړې او واپس لاړ. اول خو د نه تپوس کول غواړي وره دا پولیس دا کم فورس چې دی دا ستا بچي دي، دا ستا بچي دي، دوی تپوس وکړه. دا غریبانن ما نن زه په لاره راتلم او زما اړه خوږ شو چې ټرافیک پولیس چې کوم هغه غریب کلاشنکوف کې دا ماشه کې ګوته یې ښودی او په یو لاس باندې خلکو ته ویې ته داسې ځه او ته داسې ځه، هغه غریب هم د خپل یېرې نه چې کوم دی نو نن ټوپک راغستی دی. ستا خبره ډي پي او له زور نه دی پکار. اول خو آی جي پي خیبر پښتونخوا چې دی نشي کنټرولولی، دی د ښه برابر سیټ ته شي. ته د کرکټ یا د فوټبال ټیم وینه که نه، د کرکټ ټیم کپتان چې ونه چلیږي هغه بدل کړی شي که نه، د فوټبال د ټیم چې کوم کپتان ونه چلید خلک کپتان بدل کړي، یارو دی نور دا لیډ کولی نه شي. نو آی جي پي خیبر پښتونخوا که اهل نه دی د دې ښه په قلاره لر شي. دا لازمي نه ده چې د زما او ستا د جیب نه چې کوم ټیکس اخیستی کېږي د هغې نه دې غټه تنخوا لي، د هغې نه دې غټ ګاډی لي او ځانه دې مخکې وروستو پولیسان ځغلی، د ده نه بعد نمبر د آر پي او راځي، د خپل پوزیشن کلیر کړي، د چې څه لانجې دی پکار ده چې د دې خلکو د خلکو په منځ کې دی اوسي، د دغلته په دې سخته ګرمۍ کې په انټر سوت په یخ دفتر کې دغلته نه کینی، په انټرکولر ګاډي کې دی نه ځغلي، د کار چې کم دی د خپل کار وپېژني، د دې نه بعد بیا د ډي پي او نمبر دی. او دغه شان چې کم دی نو کمشنر او ډیپټي کمشنر د دې ټولو ښه ټیک ټاک ما او تاسو ټولو له ته هم ټیکس پی کوې، زه هم ټیکس پی کوم، دا کتونکي ټیکس پی کوي، دا زموږ د پیسو نه دا هر څه چلیږي، موږ ټولو له په دې باندې ټیک ټاک خبره پکار ده او د چا نه یاره نه ده پکار. دا زموږ دا سیول سروینټس دي، دا زموږ نوکران دي، دا دې زموږ پلاران نه رغېږي. ها که څوک یې پلار ګڼي د هغه به چې ته څه خپله مفاد به ترې وابستئ، وروره خبره به کوو، ښه کولاو به کوو. موږ له دې دا ټول خلک دغه قاتل دی ونیوی شي، د شهیدانو د تمغې د وروستو تقسیمیږي، اول د دغه قاتلانو دغه وشي او آینده دې دغه شان بل ورځ داسې نه چې زه په یو ځای کې چې کوم دی نو ټارګټ شویم او بیا زما په قبر باندې کتبه لګوي خدای مکه ستا یا خدای مکه دا کتونکي دا به مونږ چې کوم دی نو مقبرې د شهیدانو ډکو، مونږ له قاتل پکار دی او مونږ له چې کوم دی دغه غټو افسرانو اکاونټیبلټي پکار ده او په څه طریقه باندې دا پروګرام راغونډول غواړي. یو زه خبر وکم چې قاتل خو هم پکار دی، خو بنجوړ دا واقعه چې مونږ کوم لکشان سرسري ذکر وکړو، تاسو وایي چې آی جي پي راغلی او پریس کانفرنس یې کړی و، پای کې دهشتګرد خوی شي او بیا د هغې په نیکسټ ډے باندې هغه دهشتګرد چې دی دا جي نو افینس خو دا ما په یو فلم کې دا کتی و چې کسټډي کې یو کسي ملزم و، نو هغه چې کله فیک انکاونټر ولا کوي نو ځان سره یازي ته بوځي وایي دی مونږ بولی و چې مونږ ته نشاندهي وکړي، نو د دغه ملګرو فایرنګ وکړو نو په هغې کې هغه مړه شو. نو نیول خو دي خو اکاونټیبل به څوک جوړېږي، دا خو چې تاسو یو ورځ پریس کانفرنس وکړئ دا کس نیولی دی مونږ وایو د ده نو اوس پته ولګي چې دا سخې سره په نیکسټ ډے باندې هغه کس تاسو مطلب مړ شي، دا مړ شو مونږ تفتیش له بولی او بلکل هغه فلمي سټایل که نه، نو بس داسې به یې راغونډ کړو چې وایي هم نیسئ خو بیا یې اکاونټیبل هم جوړ کړئ، لږ ویښ ته یې ورسئ چې دا وجوهات څه دي
او د سوات د امن دپاره یې، نو پکار ده چې سوات د امن په حواله باندې هر اسپیکټ هر ګوټ چې دی هغه وکتی شي. او ما ته ته پروګرام په اوله کې ویلو چې اتیا لوځي تا وی نه لوځي، نه لوځي که نه لوځي؟ که دې په حساب ته ګورې بیا خو اولځي. په دې سیسټم کې اتیا لوځي. په دې سیسټم کې اولځي جی بس.